أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نن درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 8 آیات نمبر 58 چې نو هغه به ویل کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي بشک الله پاک تاسو ته حکم کوي ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې ادا کړئ امانتونه د هغوی اهل ته. د متعلق چې نو هغه شان نزول لیکل دي وایي چې نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وړاندې د مکې د مکرمه خلکو مشرکین د عادت نو چې د بیت الله شریف خدمتونه چې نو هغه په مختلف خاندانو باندې تقسیم ولو. لکه مثال په تور کې حاجیانو له اوبه ورکول د زمزم دا د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ او داغه د خلکو په ذمہ باندې ول. نور داغه چې نو هغه څه کارونه داغه د ابو طالب سے به داغوی د ذمہ واری باندې د خانه کعبه چې نو هغه کولا وهل بندول د هر پیر پورز جمعرات پورز به داغه خانه کعبه کولا وهل او بندول به دا د طلحه بن د عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنہ به ورسته ایمان نه وړو د داغوی په ذمہ ول. نو دسی خانه کعبه عبادت داغوی په زمانه جاهلیت کې هم شرافت ګڼلو. نو دغه خدمت دا په مختلف قبایلو د قریشو کې د هغوی خلکو باندې تقسیم ولو. نو چې کله دغه عبادت خانه کعبه دغه خدمت د هغوی سره ولو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله هجرت کولو د هجرت نه یو ورځ وړاندې نبی علیه الصلاۃ والسلام راللو او خپل صحابه سره او بیت الله شریف ته چې نو هغه د تللو عبادت د پاره. نو عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنہ بیا ورسته ایمان نه وړو په هغه وخت کې لا ایمان نه راوړی. نو هغه ته مونږ له چابی راکړه چې مونږ عبادت ته ننوځو عبادت کو. نو هغه داسې تیز چې نو هغه خبرې وکړلې حضور علیه الصلاۃ والسلام دا هغه خبرې برداشت کړي بس بهرحال چې نو هغه د عبادت ته لاړو نبی علیه الصلاۃ والسلام کعبې ته لاړو عبادت یې وکړلو. کله چې عبادت وکړلو نو د عبادت نه وروستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته عثمان دا یاد ساته یو ورځ به دا چابي چې نه هغه تو ګوري دا به زما په لاس کې او زی چې بیا چاته ورکول غواړم زه به ورکوم دا به زما اختیاري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نه هغه بیا راړو هجرت به کو مدینه منوره کې چې نه هغه ځوان تیرېدو ان تر دې چې سن 8 هجری چې نه هغه راورسېدل فتح مکه وشوله. فتح مکه په وخت کې نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله مکه فتح کړله نو بیا د دنه چابي اغوستله. نو یو روایت کې راځي چې د چابي ورکړل رانه یو روایت کې راځي چې د لوی شرافت او خدمت ولو نو د کعبه چت بر وختلو. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه په سبره وختلو او د دنه دغه چابي چې نو هغه په زور واغسته. نو چې کله دغه چابي د دنه په زور واغستله نو د پته ولګید. نو دې بیا رالو نبی رسول الله والسلام ته چې دا چابي دا علی رضی الله تعالی عنہ زمانه په زور واغسته. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله والسلام ته د سورۃ توبه آیات وی الله رسول ما دې زکه په زور واغسته د چل ورکو او الله وی چې ان اولیاءه الا المتقون د جماعت خدمت به هغه سړی کوي چې کم نیکوکار او صالح وي. نو دا بچنه نو او دا خو مشرک دی. نو نبی رسول الله والسلام یې سید نبی رسول الله والسلام چې کله دغه چابي واغسته ډېر زیات نه نو هغه غمجنو. بیا په دغه وخت کې نو هغه د آیات را نازل شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله تاسو ته حکم کوي چې تاسو ادا کړئ امانتونه دا غوي اهل ته چا چې نو هغه امانت تاسو هغه لور کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې را اوغختو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دا آیات ما د دینه وړاندې مخکې نه اوریدلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د بیت الله شریف کعبه نه چې نو هغه را اوتلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو په جبه مبارک باندې دا آیات ولو او عثمان بن طلحه را اوغختلو هغه دا چابي ورکړل. اوس چې کله دا هغه چابي ورکړه
نو عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنہ به ایمان نوړو نو د ډیر زیات خوشاله شولو او په خوشحالي باندې چې نو روان شولو چې زه چابي ماته بیا میلاو شو نو چې کله دې روان شولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته आवाज وکړو را واپس ته د چې کله واپس رالو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې څنګه یاد دي شي ما چې تا ته ویلو چې ورځ به دې سراشي چې دا چابي به زما په اختیار کې زوی چې چاله ورکول غواړم هغه له به ورکوم نو دا ورته بالکل په غزه وی د الله پیغمبر ماته کلمه وایي زه مسلمانېږم نو په دغه ځای باندې مسلمان شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه ورته دا چابي واخله خالدتن طالدتن دا به همیشه در همیشه نسل در نسل چې نو هغه به د تاسو سره راځي دا به تاسو نه ناخلي مگر ظالم کسو چې کوم کس ظالم هغه به د نالي نور به تاسو سره دا شرافت به الله پاک تاسو لدر کړی قیامت پورې به تاسو سره بیا چې کله هغه وفات کېدو هغه خپل رور شیبه بن طلحه ته چې نور کو او بیا دغه نه دغه په خاندان کې د نن ورځې پورې چې نو هغه چابي را روانه ده تکله پیغمبر تر قیامت پورې به سره نو الله ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اوس دا چې امانت څه ویلې کېږي نو امانت موږ صرف چې نو پیسو ته وایو حالان کې امانت ډیر شیزونه چې نو هغه کې دي شي زما استاد چې کم روح دی زما استاد چې کم وجود دی دا هم امانت دی دا الله رب العزت څنګه سره امانت دی امانت کې خیانت کول دا د ایمان منافی دا د منافقت علامت دی حدیث مبارکه کې راځي چې نو هغه آیت المنافق ثلاثه د منافق چې نو هغه درې نخې دي اذا حدث كذب کله چې خبرې کوي نو دروغ وي و اذا وعد اخلف کله چې چا سره وعده کوي دا غي خلاف کوي و اذا اؤتمن خانه او کله چې سره څوک امانت کړي نو د پاغه کې خیانت کوي بل روایت کې راځي وای کله چې تاسو یو سړی خبره کوي او د په خبره دوران کې چې یو خوابل خوازر ګوري نو ته پوه شې چې دا خبر استاد سره امانت دا بچاته نه بل حدیث مبارکه کې راځي المجالس بالامانه مجلس چې نو هغه په امانت سره جنن سبا خلک یو مجلس کې باب ناس حاضری به کې ناس ته بیا به د هغه مجلس ټول خبر چې نو هغه براواله بهر به چې نو هغه به فاش کی خلکو ته وای زو سلام په دې ټایم کې او نن خو دومره د فتنې چې نو مصیبت شیز راوتل نه دا چې نو هغه مصیبت لوی فتنه چې نو موبایل او بیا موبایل کې خصوصا ټچ موبایل نو دا راوتل لري بس چې دوه کسان کې نه خبره کې څوک بڑاګه څوک په پټه بس دغه ویډیو دا شیزونه چې نو هغه کېږي د دې حدیث د سره هغه اهتمام چې نو هغه ختم کړی دی الان کې الله پیغمبر فرمای المجالس بالامانه مجلسونه چې نو دا په امانتداري سره دي ته چې کم مجلس ته لاړې دغه مجلس راست نشي پاش کولای د دې خبره تو بار نشي کولای تر سو پورې چې تا د اهل مجلس نه نو اجازه نه اغسته یا باغی کې د سيناروا خبرې نو هغه شنو بیا دغه مجلس راست پاش کولای شي حضرت طالبین پاش اشیاء باندې لیکلي نور کې نو هغه کتابونو مشکات د ټولو کې حضرات پاشیو باندې نو هغه لیکلي شرح هم لیکلي چې سو نمبر 1 د چا مال په نه حق حواله کېږي اذا الخلق په دغه چې نو هغه مشوره مجلس کې چې نو هغه مخلوق ته د تکلیف رسول د چا عزت لټ کول وي د چا د قتل منسوب وي نو کدا خبرې وي نو بیا د غراست پاش کول شي چې د ځنځان ساتاله په د لار باندې نقصان دی او کدا غنی نو بیا د غنشي کول بیا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای و ما بد رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر خطبو کې دا خبره چې نو هغه به اوریدله چې د الله پیغمبر په حدیث مبارکه فرمایلو لا ایمان لمن لا امانت له دا انسان ایمان چې نو هغه کامل نه دی د ایمان چې نو مقبول نه دی چې امانتداري نه ولا دین لمن لا عهد له دا انسان دین معتبر نه دی د چې د عهد پاسداري چې نو هغه نه عهد وکي لوز وکي او دغه لوز چې نو هغه پورا کینا د انسان دین چې نو هغه معتبر نه دی نو ځکه الله چې نو یو حکم دا ذکر کو ساس سره چې سمره هم امانتونه دي هغه هر څه کې دي شي رای هم کې دي شي حدیث مبارکه کې راځي اس نو هغه المستشار منه مؤتمن چاله چې مشوره طلب کړي چې دا سره امانتدار دي به حق او سچ نه نو هغه خبره کوي رای بدبل پرای باندې نه ور کوي بلکې دا په ځین باندې باندې بوج راولي سوچ براولي چې کوم خبره حق او سچ د عقب کوي دا چې کوم حق او سچ کاری دا نه چې بس دی بلوي جزبام د قشانتی ویم نو دا ټول شیزونه چې نو هغه امانت دي ما ته ټول نه لوی امانت زما استاد وجود د الله پاک امانت دی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه نو دې کې دا سور چې نو موږ خلاف ورزي کو دا په دغه امانت کې خیانت دی په دې باندې د غوایي چې نو هغه موږ واره دویم حکم الله رب العزت ذکر کوي و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل
الله وی کله چې نو هغه تاسو ګوره لاولي امانتونه ادا کړئ نو امانت دا بچ نو اهل تور کول کیږي مفتی شفیع صاحب رحمه الله په دې کې معرف القرآن وګوره دا چې نو په دې کې د قتل لایق دی هغه به ډیر زبردست نو هغه مسلې قصې خبرې ټولې چې نو ذکر کړي نو هغه سره دام کړي و یو سړی کې چې نو هغه علمي او عملی قابلیت نه ولو او دغه انسان چې نو هغه د په دې منصب باندې فایش ولو او دله چې نو اهلی منصب دغه منصب ورکړلو په ورځ د قیامت به د انسان چې نو هغه د ټولو خلکو مبارک تپوس کیږي ځکه د نو هغه د ټولو خلکو حق والو نن زمونږ نظام ولې تباہ او برباد دی نن چې نو هغه قابلیت او عملیت خیال نشتی بلکې ټول شی چې نو هغه رشوت ته پیسې ته مالیت نه او منصب باندې چې نو هغه ورکول کیږي ځکه خو زمونږ چې نو هغه ټول نظام تباہ برباد دی او بیا دغه سر تاسو ګورئ په دغه کې الله رب العزت دا نه ذکر کړي بل انتو ادوا الامانات الى اهلها چې څوک هم اهلي اوس خو به کې نو هغه دوی ځان له خود ساخته چې نو قانونونه جوړ شوي دي مثال په تور کې نو هغه د یوې علاقې هغه په بلې علاقې کې چې نو هغه نه خیر دی که دغه علاقې سړی چې نو هغه په شړنګ هم ناراضي د کې چې نو هغه قابلیت د سره صلاحیت پکې موجود هم نه وای نه دا د دې کوټه دا د دې علاقې د بلې علاقې له نشور کولی ولې نشور کولی الله خو ان تؤدوا الامانات الى اهلها دستا خو ساخته قانون دی نو ځکه په دغه وجه باندې زمونږ ټول نظام برباد دی الله دې رحم وکړي د الله د رحم نه علاوه بل په یو شی نه کېږي نو ځکه الله چې نو یو دوی نو چې کله د هر څه امانت اهل ته میلاو شولو بیا به هر خبره چې نو اسانه نو ځکه الله جل جلاله و ان حکمت و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل کله چې تاسو فیصله چلئ نو هغه کوئ نو بیا دغه فیصله تاسو په انصاف سره کوئ په عدل سره چې نو هغه کوي خلکو به مخ کې چې کمی فیصله کوي نو په هغه کې به طرفداري ته نه ګوري رشتہ داري ته به نه ګوري د چا عہده او منصب ته چې نو هغه به نه شي کتلې بلکې صرف او صرف دې ته به ګوري چې آیا دا خبره د الله په نسبت چې نو هغه کم سړی حق بجانب دی بس حق خبره وکي اگر کله بل طرف ته ستات چې نو هغه اقربا ولې نه پلار دی ولې نه زوی دی ولې نه رشتہ دار چې نو هغه دی ولې نه یار او دوست چې نو هغه دی ولې نه نو دغه شانتي نظام چې کله قائم شولو نو بیا به دغه وخت کې بچنه نو هغه صحیح انصاف به خوشاله چې نو هغه دورانیه به بیا په دې کې نو هغه دا نه ان الله نعم ما يعظكم به الله ډېر خچنه نو هغه نصیحت کوي تاسو ته ولی الله پاک چې نو هغه د خپل بندگانو باندې او یو مندو زیات مهربان دی نو چې کله الله پاک په خپل بندگانو باندې او یو مندو زیات مهربان دی نو الله د دغه انسانانو د فلاح او د بهبود چې نو هغه د طریقې چې نو هغه د ترقیات یا ترقې چې نو هغه حکم ورکي خو انسان په خپل د الله دغه حکم چې نو هغه نه مني نو دا زمونږ خپل نقصان دی نو زه کوی چې ان الله نعمه الله خو ډیر خچنه نو هغه یعظکم به نصیحت کې تاسو پاغه سره ان الله کان بشک الله پاک دې سمیعا اوریدونکې بصیره لیدونکې الله خپل دو صفات راوړل یو صفت چې نو هغه سمیع دویم صفت چې نو هغه لیدونکې الله وی ګوره دا یاد ساته تو چې نه کمی نه حق فیصله چې نو هغه صادر کې تو چې دا کم چې نو هغه نه اهل ته چې نو هغه د نه اهل چې نو انتخاب کې تو چې نه اهل ته چې نو هغه د اهلدار حق ورکې دا یاد ساته پدې چې کوم خبره تو کې کوم رائے ورکې کوم مشوره ورکې الله ګوره سمیع دی ان الله کان سمیع الله دا ټولي اوري په ورځ د قیامت به دین تاسو کوي او الله رب العزت چې نو هغه بصیر دی دا ټولي خبرې دا ټول کارونه الله پاک اني بیا په ورځ د قیامت چې نو الله پاک ته دغه جواب دی الله دې موږ ته صحیح په چې نو هغه نصیب کړي ان الله بشک الله پاک یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې ادا کړئ امانتونه الی اهلها داغه اهل ته مالکانو ته و اذا حکمتم او هر کله چې فیصله کوي تاسو بین الناس په منځ د خلکو کې ان تحکمون فیصله کوي بالعدل په انصاف سره ان الله بشک الله پاک نعم ما ډیر خایعزکم به نصیحت کوي تاسو ته په دې سره ان الله بشک الله پاک کان دې سمیعا اوریدونکې بصیرا لیدونکې
ان الله بیشک الله پاک یامرکم حکم درکې تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې ادا کړئ تاسو امانتونه الی اهلها داغه مالکانو اهل ته و اذا حکمتم بین الناس او کله چې تاسو فیصله کوئ په منځ د خلکو کې ان تحکموا بالعدل نو فیصله کوئ په انصاف سره ان الله بیشک الله پاک نعم ډیر ښه یعظکم نصیحت کې تاسو ته به په دغه سره ان الله بیشک الله پاک کان دې سمیعا اوریدونکې بصیرا لیدونکې